چې د عمران خان په حکومت کې به معمولی 1 روپۍ 2 روپۍ شی ګران شو دنیا په سر راغستې وه غټه غویمه جوړه کړې وه د هغه وخت کې مهنګۍ ته دې مهنګۍ ته وګوره خلک تباه شو نن سبا چې دی که نه داسې وخت راغلی چې خلک غلا جوړ کړلی ډاکې دې جوړ کړلی که نه چې موږ لکه دا اخر د خلک په څه کوي د مړې په چوک کې بدل دي ټول به ولاړو پیپل پارټۍ والا به ولاړو نیشنل پارټۍ والا به ولاړو جماعت اسلامي والا به ولاړو اوس یو نشتی ولې په هغه وخت کې عمران خان و اوس عمران خان کوشو ده نو اوس ولې لا ګرانې ده اوس خو به کار و چې ارزاني وی که نه اوس ما ته دلته زما د بایجان و چې ته لږ بس کا بس نو زه چې ما نورې وویلی ځکه مې وویلی چې د هغې وجه دا ده چې موږ ته مسایل دي موږ په مسایلو کې ګیر یو زموږ خپل شعور بېلل لري ټول غټه خبره دا ده ډېره مهرباني مهنګایي ډېره زیاته ده د غریب سړي زندګي تېرېدل ډېر زیات ګران شوي دي او زمونږ د موجوده حکومت ته دا خواست دی چې په دې مهنګایي باندې لږ نظرثاني وکړي د غریب له لږ ریلیف ورکړي سړي یقین وکړه هر څه دومره ګران دي که نه چې د کور راوځي او د خلکو د ګورې پیمانه که چا څه خواته کېږي لکه د خفګان نه نو زمونږ د حکومت ته دا اپیل دی چې د خدای لپاره به دغه باندې لږ نظرثاني وکړي هر څه ډېر زیات ګران دي او هغه خلک ته اوس خواست کوم چې راوځي چې د عمران خان په حکومت کې به معمولی 1 روپۍ 2 روپۍ شی ګران شو دنیا په سر راغستې وه غټه غویمه جوړه کړې وه او چوک به د مټې همیشه د وجې نه دا غویمه اوس هغو ته خواست کوم چې را دي شي که نه کوم ځای دی خلکو چې کوم که به جلسې کولې جلوسونه به یې کول شپه ورځ به وله نه وه دا غویمه جوړه کړل وه د هغه وخت کې مهنګۍ ته او دې مهنګۍ ته وګوره خلک تباه شو هر شی په ډبل په ټریپل باندې ګران شوی دی نن سبا خو دومره ګرانې دي که نه خانه ګله په یو څو کاله مخکې ما د 50,000 روپو سودا کوله کور ته ما په سوزکي کې وړه په سوزکي کې ما وړه که نه نن سبا 50,000 روپو چې وخت راغی ما په راشي کې وړه اوس د 50,000 روپو سودا ما کله موټرسایکل ته مې اچوله په هغې کې هم نه ښکاري ته اورېدو نو هغه دومره ګرانې شروع شوي دي که نه دوستانو نن سبا چې دی که نه داسې وخت راغلی چې خلک غلا جوړ کړلی ډاکې دې جوړ کړلی که نه چې موږ لکه دا اخر د خلک په څه کوي لکه عمران خان په حکومت کې ګراني او خلکو به یې ګراني ده اوس یو سړی نشته چې راشي ووایي چې یاره دا ګراني ده او د مړې په چوک کې بدل دي ټول به ولاړو پیپل پارټۍ والا به ولاړو نیشنل پارټۍ والا به ولاړو جماعت اسلامي والا به ولاړو اوس یو نشتی ولې په هغه وخت کې عمران خان و اوس عمران خان کوشو ده نو اوس ولې لا ګراني ده اوس خو به کار و چې ارزاني وی که نه اوس د پېټرول لیټر په 400 دی د موږ چې هر شي ته ګورې شي ګران دی نه راځي که نه اوس د هېڅ سړي اوس نه ځکه هر سړي ته پته ده او هر سړي د اواز چوت کړی دی خو عمل پې نه کېږي نو موږ وایو چې په دې عمل وشي او دا خبره دې وشي که نه ځکه چې په دې کې داسې خلک شته چې هغه د ولګې نه خودکشي نه کوي ځان یې مړ کړی دی یاره تقریبا د 100 نه ماخته راځي د پی ډي ایم حکومت راغلی دی ډېره ګراني راوستې ده نور کله چې شیرپلم نه د مټې پورې تلې 10 روپۍ کرایه نن سبا 20-30 روپۍ کرایه ده دا غریب عوام آخر څه کوي دا کرایه څوک ورکوي سبزي نه د 100-150 روپۍ کیلو ټماټر به نن سبا په 1.5 روپۍ دي اوس چې د روزګار باندې دومره فرق پرېوتی 100,000 روپو دوکانداري نه کېږي په دومره های ریټونو کې پوه شوې نو لکه موږ هم په ایماندارۍ موږ وایو چې موږ دا کاروبار بند کړو لکه داسې اندازه ده اولې چې کار نه کړي منډۍ والا خو خپلې پیسې غواړي حالات د حکومت کار دی یاره او حکومت بالکل دا اوس چې کوم موجوده حکومت دی دې نه مخکې دوی یا ګراني د پی ټي آی راغی هغه او دغه محمود خان دی محمود خان وزا هغه تېر شو خو اوس دوی اوس څه کوي موږ نه دی لکه موږ ډېر تنګ یو قسم په خدای د دې حالاتو نه دی خلک چې په خودکشي باندې مجبوره شوی دی او لکه داسې چاره نشته دی چا زه په خپله باندې زما نن کار ونه شو سبا ونه بله زه روزګار خو بیا نه کوم خبره خو د مهنګایي په لیاز باندې دوی تپوس کوي چې مهنګایي نو د دې نه مخکې 16 ساعت له تله وم تاڼې ته ډي سي پي صاحب سره میلاو شوم نو هغه راله دا مثال لا کو چې دا ځای په منګوره کې یو سیک دی او هغه یو ځای ویستی دی او هغه ویلي چې دا خلک به پکې د دې ځای کرایې به هم زه ورکوم او هر څه به زه کوم خو چې د مسلمانانو ته لږ سهولت راشي بهر چې مسلمانانو ته راوځي زموږ د مړې ته نه راشه که تودېږي د موټرسایکلو بهیر دغه ځای ولاړ دی خو د یو هلک سره پکې هلمټ نشته پرخشو کې غیر قانوني خلک کېنستلی کېږي په یو دکان کې ریټ یو شان په بل کې بل شانتې دی اوس زه جومات نه راووتم په خدای تعالی یقین وکړه په جومات کې دومره ګڼه وه چې ځای پکې نه و نن په غلطۍ جومات ته تلم جومات ته نه ځم خو په غلطۍ تلم چې راووتم نو خلکو د خلکو په پیزانونو باندې له پسخ پې ایښودې تاسو خو خدای رضا کول لتل وایي نو لږ صبر وکړئ که نه ګورئ که تاسو وایئ چې موږ به د ایډمنسټریشن ته نور صبر کوو زموږ اے سی صاحب او زموږ ډي سي صاحب او ډي ایس پي صاحب او ډي آی جي صاحب دوی به راځي او بدلون به راولي الله پاک په قرآن پاک کې وایي چې د هغه قوم حالات نه بدلوم چې رسو پورې هغو خپل حالات په خپله نه بدلوي تاسو خپل حالات په خپله مهرباني وکړئ بدل کړئ چې یو رخشي والا تاسو ته وردېږي نو د هلکان او د ځوانان ټول ولاړ دي نو تاسو د رخشي سره مخکې ډرور په دیسي باندې مه کښېنئ دا د چا لپاره جوړ شوی دا ډرور دپاره دی موټرسایکل کانګور دنیا را ټول نه یو غریب ملک دی خو په هغې کې چې شاته هم څوک ډرایو په موټرسایکل کښېني نو د هغه هم هلمټ په سر
که تاسو د دنیا کم ګوټ ته ځئ نو په هغې کې د قانون پاسداري انسانان په خپله باندې کوي ضروري نه ده چې زمونږ اډمنسټریشن به راځي او چې دی نو هغه به زمونږ مسلې او ستونزې حل کوي. موږ له پخپله هم پکار دی موږ له الله پاک یو سینس راکړلی چې موږ هغه استعمال کړو او د هغې استعمال څنګه دی چې موږ وریجې پخېږي د وریجو بین په موږ لګي او غوښه پخېږي د غوښې بین په موږ لګي نو چې یو ناکاره کار کېږي نو پکار دی چې موږ د هغې نه هم چې دی اوس ما ته دلته زما د بایجان وایي چې ته لږ بس کا بس نو زه چې ما نورې وویلی ځکه مې وویلی چې د هغې وجه دا ده چې موږ ته مسایل دي موږ په مسایلو کې ګیر یو زموږ خپل شعور بېلل دی ټوله غټه خبره دا ده په دې کې نه سیاستدانو ته ګناه شته او نه پکې اډمنسټریشن ته ګناه شته هر یو فرد ګناهګار د اقبال یو شعر دی هغه وایي د هغې مفهوم داسې دی چې تاسو به هله بدلېږئ چې هر یو شخص انفرادي طور خپل ځان بدل کړي ماله پکار ده چې زه خپل ځان بدل کړم او هر یو هلک له پکار ده هر یو سړي له پکار ده هر یو ماشوم له پکار ده چې هغه په خپل روان مستقبل باندې لږ سوچ وکړي او لږ ډېر په خپل شعور کې چینجز راولي او د پاکستان د روان نسل ته چې دی نو لږې مسایل چې دی نو هغه کم کړي او اساني ورته په ژوند دغه کې جوړه کړي که داسې ونه شو نه ادروایز دا به ډېره ګرانه پرېوځي.